سوات پولیس د یو ایم پی ای خلاف اف آی آر درج کړی دی. په اف آی آر کې ویلي شوي دي چې د ټریفک پولیس اهلکار له غوزار ورکړی دی، هغه ته کنسل کړي دي، هغه له دمکیانې ورکړي دي او پولیس پسې نازیب الفاظ ویلي دي. دې حوالې سره چې په سوات کې کوم اف آی آر درج شوی په هغې کې مدعي دی عزت علي د ټریفک پولیس اهلکار دی. د په خپل اف آی آر کې ویلي دي چې یار په بیشام روډ باندې د ټریفک د روانۍ دپاره خپله ډیوټي کوله. دې دوران کې دی وایي چې یو سپین ویګو رالو، په هغې کې ایم پی ای علي شاه خان وایي دی راکوز شو او وایي ما ته ویې چې یاره ټریفک ولې نه دی روان. وایي ما ورته چې روان دی، زه خو لګیا یم په خپله ډیوټۍ کې مصروف وم. دی وایي هغه رالو په ما باندې حمله وکړه، ما له غوزار هم راکړه، کنسل هم راته وکړل او دمکیان هم راکړي. ده په اف آی آر کې لیکلي دي چې دې نه پس د دې ایم پی ای ګنمینان رالل او دی د هغه نه خلاص کو. دا ویډیو چې کوم ده دی او کلیپ هم په سوشل میډیا باندې ډېر زیات وایرل شوی دی. د چې کله بیا خپلو افسرانو ته دا اطلاع کړې ده، نو د افسرانو په وینا باندې بیا د اف آی آر د ایم پی ای خلاف شوی دی. دا داسې ناشنا شاندې خبره ده، ځکه چې ایم پی ایز یا مطلب د چا چې وس رسي د هغې خلاف اف آی آر درج کول واقعي چې ډېر ګران کار وي. خو دا ټول کمال د پولیس افسر وي چې یاره داسې پولیس افسران په صوبه کې ډېر کم دي چې هغه په خپل ماتحت باندې ودرېږي او د ایم پی ای خلاف اف آی آر وکړي شي.